دویم حق شو. دریم حق ثم تنفذ وصاياه من ثلث ما بقي بعد الدين. کفن دفن مو شو، قرضونه مدا شو. دریم چې د دې نه پس څومره مال پاتې شو د هغه مال په دریمه حصه کې به د وصیت نافذ شي. د مړي وصیتونه کړو، وصیت یې مثلا دا کړو چې زما په ذمه باندې د یو میاشت منځونه پاتې دي او ای زما بچو زما د مال نه د دې فدیه ادا کړي، نو وارثانو باندې لازم دي چې دغه منځونو فدیه ادا کړي. د یو صدقه فطر په مقدار باندې د یو منځ فدیه ادا کړي، یا د میت د مړي باندې د رمضان روزو قضایی پاتې و، د مرض په وجه روزه پرې غوسته وي بیمارو، او یا د سفر په وجه د روزه پاتې شوی وي، او بیا د ته موقع هم ملو شوی و چې د دې قضایی رو ګرځي او بیا هم روزه نه را ګرځولې، نو د دې روزو فدیه ورکول بیا لازم دي. یو خو هغه صورت ته انسان د سفر په وجه باندې د نه روزه پاتې شو یا د بیماری په وجه باندې او دی بیماری کې وفات شو، نو د باندې قضا نشته، د ته موقع نه د ملو شوی. یو هغه چې د په ذمه روزي پاتې دي د د قضا مکمل او شوا خو بهم قضایي رو نه ګرځولا، اوس بل دې روزو فدیه خامخا ورکړي. نو د وصیت وکړو قریب الموت ته چې زما د روزو فدیه ورکړي، نو وارثانو باندې لازم دي چې دا فدیه به ورکړي د باقی مانده مال چې څونه پاتې دی دغه په درېمه حصہ کې. اوس باقی مانده مال څه مطلب؟ یو انسان دی وفات شو، فرض کړه هغه سره په ملک کې 15 لک روپے پاتې شوی، 2 لک روپو کې د کفن دفن د قرضونه ادا شو، 3 لک پاتې شوی، نو د دې 3 لک درېمه حصہ 1 لک روپے راځي. نو ته چې څونه وصیتونه هم کړی وي هغه ټول وصیتونه به د 1 لک روپو کې ادا کیږي. د 1 لک نه کو د زیاتو وصیت کړي لکه د درېمه حصے نه د زیاتې، نو دا وصیت په نه نافذېږي. ولی په دې مال کې د وارثانو حق هم شته، د څه باندې کوي چې فلانی لته دومره ورکا ډنګری له دومره ورکا او ټول مال خپل په دې وصیتونو کې تقسیم شي او وارثانو د زکات نشو، نو دا د وارثانو حق والی د دو وصیت په نافذېږي صرف او صرف په درېمه حصہ د مال کې. بل اهم مسله دا ده چې د وارث د پاره وصیت نشي کولی، الا لا وصیت لوارث، د وارث د پاره وصیت جایز نه دی. کله چې آیات میراث نازلې دو نو د دې د نازلې دو نه مخکې چې کله به میت سړی په مړ کېدو نو وصیت به کولو چې زما فلانی بچی ته دومره مال ورکا، ترور زوی ته مې ته دومره ورکا، ماما زوی له مې ته دومره ورکا، فلانې ښځې له دومره ورکا، هغه به تقسیمېدو بیا چې د هغې نه بس پاتې شو بیا په میراث معلو کې تقسیم شو. خو کله چې آیات میراث نازل شو یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، چې الله رب العزت تاسو ته یو مضبوط حکم کوي خپل اولاد په باره کې. اولاد په باره کې څه حکم دی؟ چې ستا لوریان هم شته ستا زامن هم شته، نو لوریانو ته به د زامنو د میراث په نیمه ملاویږي او زامنو ته به د لوریانو د میراث په ډبل ملاویږي. فرض کو الګ ته 1 لک روپے ملاوي دي په میراث کې حق، نو جنې ته په 50,000 ملاويږي. په ظاهر باندې بعض خلک اعتراض کوي چې ګوره د خزو حق خیال نه دي ساتل شوی په اسلام کې، سړی خو بیا هم ځان لګټلی شي، خزه خو ګټل هم نشي کنه، خزه له زیات ورکول پکارو. او داسې نه ده، د خزه چې څومره خیال ساتل شوی دی په اسلام کې په نورو دینونو کې نه دی ساتل شوی. اندازه لګوا خزه ته د پلار نه هم میراث ملاويږي، خزه ته د مور نه هم میراث ملاويږي، خزه ته د خاوند نه هم میراث ملاويږي، خزه ته د زوی نه هم میراث ملاويږي، د سلورو طرفونو نه د میراث ملاويږي. او سړی ته صرف د مور او پلار نه. نو د خزه حق زیات ساتل شوی دی، د وی د حق رعایت زیات ساتل شوی دی. د ناپوهی په وجه باندې خلک دا اعتراض کوي چې په اسلام کې د خزه د حق خیال نه دي ساتل شوی، د جهالت په بنیاد باندې دا خبره کوي.
چې کله دا درې حقونه د په مال کې ادا شي نو څلورم حق ثم يقسم الباقي بين ورثته بالكتاب والسنه واجماع الامه. باقی چې د دې درو کارونو پس کم مال پاتې شو دا به د وارثانو کې تقسیمیږي. کم تقسیم طریقه چې قران کریم خودلې ده، کومه طریقه چې حدیث مبارک مونږ ته خودلې ده، او کومه طریقه چې په اجماع سره ثابته ده، په دې درو طریقو باندې به دا ورثه په مینس کې دا میراث تقسیمیږي. دلته یو اهمه مسله ده زمونږ د پښتنو سره متعلق. کله چې والد سے وفات شي او داغه میراث تقسیمیږي